دا تاسو کوم ته د ماسک ولې چولې اصل کې د ماسک څه فایده نشته جی تاسو یو خبره کوم ماسک او سانیټایزر او دا بالکل زما په کاته کې ختم دي دا څوک نشي بچ کولای دا د پاکستان صدر ولې نه چي وزیر اعظم ولې نه چي کماته ما ته په دې ماسک کې ساړو بیږي نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو قربا رحمت علی خان جی تاسو ته نیک پنیغه ولر د ګرانو کتونکو نننې پروګرام زمنګ د لاک ډاون سره دی او په هغه باندې به بس کو ګرانو کتونکو تاسو وګورئ دا ماحول چې ک فار ایگزامپل حکومت لاک ډاون لګولې دی خو زمنګ هغه جرنل اکټیویټیز چې کم دی هغه کم جوش و خروش چې دی کم زمنګ هغه منډي چې دی اخو نو ودرېږي نو دا لاک ډاون خو جسټ هغه سو کال شو بیا لکه د حکومت ته طرفه نو د عوامو د طرفه په دې کې لکه موږ اوس وینا هم نشو کولی ځکه چې څه خبرې زموږ بېماني شي او هغه بېماني په دې شي چې هغه موږ له حکومت ایس او پیز تحت هغه وایي چې په دې کې به تاسو دغه کوئ یو بل سره به ډسټنس ساتئ یو بل سره به ډېر زیات ګیدرینګ نه کوئ نو ګیدرینګ خو روان دی په دې تاسو وګورئ چې زما نه شاته تاسو دا وګورئ دا دومره ګڼ خلک ولاړ دی نو دا خو د ایس او پیز هم خلاف ورزي ده ګرانو کتونکو زموږ سره سوشل میډیا د پنجاب نه راغلی یو دوست د هغه نه تاثرات اخلم چې په پنجاب کې څه حال دی او دلته داسې چل دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا نام ہے سر آپ کا جی محمد شکیل اچھا شکیل صاحب آپ کا تعلق بھی صحافت سے ہے جی جی اچھا کیا کہنا چاہتے ہو آپ اس موقع پر یہ جو یہاں پر یہ جو ہجوم ہے نا جی جی دکانیں تو بند ہے چلو حکومت نے بند کیا ہم اپنا جو ہے نا محاسبہ کب کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے خان جی کہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی ہمارے سر سے اوپر سے گزر جائے تو اگر ہم نے آج نہ سمجھا تو پھر کبھی نہیں سمجھ سکتے ابھی کرونا کی جو تیسری لہر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے پنجاب میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور سوات میں رہ رہا ہوں کچھ دن سے تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں سوات میں بھی یہ 22-23% سے کراس کر رہی ہے 23% سے زیادہ ہو رہی ہے اور سوات میں بھی اموات کی شرح بڑھ رہی ہے کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے اور بحیثیت مجموعی طور پہ بحیثیت انسان ہم اپنا کیئر نہیں کر رہے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے اپنے بچوں کو نہیں بچا رہے اور دوسرے افراد معاشرہ کو ہم نہیں بچا رہے ہمیں چاہیے کہ ہم حکومتی ایس او پیز پر عمل کریں اور ایس او پیز کے ساتھ ہم باہر نکلیں اور اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم حکومتی ایس او پیز پر عمل لازمی کریں تاکہ اس لہر سے یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت عوام ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ اپنا کردار کریں کہ سارا کام حکومت نہیں کرتی جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ قومیں خود اپنی رسپانسبلٹی کرتی ہیں اپنی ذمہ داری خود اٹھاتی ہیں کیا آپ نے کیا تبدیلی پائی یہاں پر جو آپ یہاں آئے ہو نا سوات میں پنجاب میں کیا اس سے بہتر حالات ہے نہیں جی سر پنجاب میں بھی تقریباً ایسے ہی حالات ہیں پنجاب میں بھی تقریباً ایسے ہی حالات ہیں ملتے جلتے اور سب سے بڑی بات ہے کہ عوامی آگاہی ہے عوامی آگاہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے پہلے ہمارے وقت میں بچپن میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا پھر اور میڈیا چینلز آئے مگر اب تو ہر بندے کے پاس فیس بک ہے اور ہر بندہ ہمارے جو معاملات ہیں جو بیماری کی جتنی بڑھتی جا رہی ہے ریشو ہر بندہ اس سے آگاہ ہے مگر ہم کوئی بچاؤ تدبیر نہیں کر رہے احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے ہمارے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا تمام اہلیان سوات سے اہل علاقہ سے کہ خدا را اپنا خیال کریں خود بچیں دوسروں کو بچائیں معاشرے کے لوگوں کو بچائیں ایس او پیز پر عمل کریں تھینک یو جی یہ اس وقت ګرانو کتونکو دا خو زموږ سره یو اردو سپیکر و ځکه په اردو کې زموږ سره د پاکستان ستوری د دنیا بین الاقوامي لیډر سپین خان هم راغی په دې موقع باندې سپین خان اولنې تپوس خو نه دا کومه لول کو ته هرکلی ویم مهرباني جی بیا دا تپوس کوم ته دا ماسک ولې نه چولې اصل کې د ماسک څه فایده نشته جی د ماسک ته فایده نشته که نه جی که یو سړی ماسک واچي نو دا ماسک ضروري خو نه دی لکه ضروري دا نه دی که نه څنګه ضروري نه ضروري ماسک ضروري نه دی ماسک ته نشي بچ کولی پخوانۍ خبرې اورېدلې پخوا به چې یخني راغله نو سړي به زما نه لرې چاته به چې ولګېده زما جوټه اوبه مسکه زما خوا ته مه کښېنه زما نه لږ لرې اوسه دا وایرل ډیزیز دي دا د خولې نه خولې ته ځي
کنه نو ته ماسک په دې کې څنګه د امپورټنسي ختمه زه تاسو یو خبره کوم ماسک او سانیټایزر او دا بالکل زما په کاته کې ختم دي دا څوک نشي بچ کوله دا نه بری نه پیسې بېشکه خو الله تعالی عقل درکړی شعور دی دا خودکشي ده دا بې احتیاطي خودکشي په اسلام کې خودکشي حرام ده ستا د پاکستان صدر یې ولې نه چي وزیر اعظم یې ولې نه چي مطلب دا د څونه او د دار چې دي ته یې نه دا پروګرامونه یې نه غټ پروګرامونه په دې کې ما ته غلطي کوي چې غلطي کوي چې مشران مکه وګره ته وګوره بین الاقوامي لیډر دی پاکستاني زه دې نه ده کنه دا خو دنیا ریکګنایز کوي کنه کما ته ما ته په دې ماکس کې ساډو بیږي او سارا ته بندېږي نور ته ساډوب کینو نو بس نو کوڅو کې اچي جوادي چې کنه دې کې چې کم ایجټ خلک دي کم د 60 نه یا 50 نمبر دي تبا غو ته ساډوب کې او بیا دا اسانه غسته کیږي په مرز اسانه خبره وخه ما د نن یو سو کال مخکې لکه ډیر کلونه مخکې دا یو مرض ودې ته به ټوغه مرض وي دا به په چرګانو راتو زما خبرې ته غوږ کېده مونږ هم هغه پارامي چرګان یو هغه وخوړل پارامي چرګان بډ فلو سواین فلو دا د کوم ځای نه رالو بله خبره زه تا ته دا کوم د لاکډاون په دې خبره تا ته کوم دا لاکډاون صرف 2 ورځې کې دا کرونا راځي او دا نور بیا اولځي یار 15 ورځې کې طاقت نشته کنه په کار دی چې مونږ د نه مونږ د یورپ په شان په کار چې ورځي زمونږ زماله ګوره زماله حکومت سره دومره طاقت نشته هغه ویل پاور دومره نشته چې هغه وکي ویل پاور هر ملکونو خبره کې خانجی کنه نو په هر ملکونو کې لاکډاون ولګي کنه خو داغه کور مخې ته ډالر هم کیږي خوراک وتم کیږي ارشي وته کیږي نو ته خو هغه شته نه خلکونه کاغذ موږ سره پیسې وي موږ به وو ورځي لاکډاون کړو دلته به موږ کربي لګولي وا زمونږ طاقت ویل پاور د پاکستان قرضدار ملک دی د دې سره څه دا خو مو ته نه ورځي چې دا تعالی تر کړی دا خو موږ نه لاغستي یا خدای پاک ته اوس قرضې ته ډول دي مرز غور دی وکا مرز خو الله به غور کوي موږ یې څه غور وکړو ها وره پرې یو منټ صبر وکا دا الله پاک دا وباره وستیلا ٹھیک شو دا الله پاک دا وباره وستیلا او د الله نه بده بارځه کې دی پېندي او د الله نه بده سوال کو دا صرف الله ګوره الله دا وباو لر کولای شي نه دا په دې ماکس لر کېږي نه په سانیټایزر لر کېږي زماله ګوره نه په لاسو مې زماله ګوره موږ به کله سوشل کیږو ته ما ته صرف دا وایا دا چې زمونږ ګوره جی د دې چت نه زه تاره غورځومه مرګ بیا ستا دغه د خدای سره لیکلي دي دا په زناور کې او په انسان کې د دوه خبرو په انسان کې دوانه دي عقل او شعور دوانه دي ټیک شو په زناور کې صرف یو دی خو زناور هم دې چت راول او دې راټیل واده به نه راټیل والے کیږي ما ته دا غنه ولې دومره کمزوري چې موږ هر خبره دغه ته اچو مکافاتي عمل ته اچو نه په خپل ځای ده مکافاتي عمل په خپل ځای خو موږ به احتیاط کوو احتیاط خو لکه زه تا ته دا خبر کوم چې احتیاط خو ضروري دی خو دونه احتیاط هم ضروري نه دی چې تور مطلب دا یو سړی ته چې ماکس واچوه تندی ستا خالي دی مخ ستا خالي دی دا خو بیا د دې سر نه واله او د دغه پورې ځان پیک کا نو دا کرونا وتا بیا نه وایي نو ټیک دی که نه ضروري نه چې موږ ځان پیک نو څنګه موږ سره نشته زمونږ بیل پاور موږ اجازت نه راکوي موږ ځان پیک کوو زه تا ته یو خبره کوم وزیر اعظم ماکس نه چي د پاکستان صدر ماکس نه چي خا دنیا پرویز خټک په سړی به غلط کار کوي ته هم کې و چې مشر غلط کار کوي کشر هغه ته ګوري هغه شانتي کوي کنه په نه شوي نو خپل خپې باندې په خپل دغه گزارونه کې د پتبرونه دا خبره ختمه چې د چا وخت پوره شي هغه به مري او چې د چا وخت نه پوره شي د ټولو عقیده ده نفس چې دی به ذایقة الموت هغه به اوس دې دا خبره کوي چې یاره په روژه کې په روژه کې به جوماتونه قالینونه لر کوئ او مطلب دا دی په چی پټ فاصله کې به نو چې یو سړی د خدای موږ انټرویو کوو موږ په چی پټ فاصله کې ولاړ یو دا موږ غلطي کوو اوس هم ولاړ یو دا ټول ما ته دا خبره موږ اوس هم خپل دښمنان یو یا لکه کرونا یو سایلنٹ کیلر دی دی یو خاموش قاتل دی زه تا ته یو خبره د دې پته ما ته نه لګي قسم کوي کرونا منم بس د الله قدرت منم بونه شوي که کرونا راولي هم الله راوستي ده که نور مرضونه راولي هم الله راوستي ده قسم په خدای که به دې مرګ یو سړی نن یو سړی مړ شي او دا د کرونا مړ کو خلک د لاکډاون په سو کې خو جوبت لکه موږ به لاکډاون دې نه کوي کنه چا ویلي چې لاکډاون کوي رونا نه دی کوي مړه خلک د کاروبار وباسي دا حکومت غرور 15 روپۍ چاله نه ورکوي نن دا دکان بند دی مثال په تور دله د حکومت یو ورځ ډوډۍ والي کنه او تر وړه دی ولا والي ته به د دې دکان کرایي ورکوي د مزدور دغه به تنخواه به ورکوي مطلب د چې ډوډۍ پیسې به ورکوي لکه ته ماته دا ووایه چې 60 دکانونه کولاو دی باندې کرونا نشته
ښه دا صرف نه دی نورو کې کرونا ده شل چې کوم دی هغه قانون استا د یوټیلیټیز سره تعلق ساتي هغه ګوره شیخ اردنوش چې ورته وایي که نه هغه ستا ګوره کرانۍ والا ستا دغه والا ستا د سهولت لپاره حکومت کولاو کړي که نه په کار دا دی چې بند کې زما د سهولت لپاره ډېر کولاوی نه اورې چې دا نورې بند کړي دا دی سپین نو ته ما ته وایې ته خو کله وایې میک بندوئ کله وایې ټولې بند کړي ګوره د حکومت له دا په کار ده چې یا مکمل طور بند کړي او یا هغه زموږ طاقت نشته مکمل بندول ستا ته قصه نه کوي زموږ دا ټول اجزانان یو زموږ سره نشته دي جو ورته کې خلکو له یو پیکیج ورکړي کنه د چې په ټي وی ګانو اعلانونه کوي 120 ارب ډالر قرضداري ته څه شي پیکیج ورکوي څه شي قرضدار ما خو 2 روپۍ نه لري ښه بنه اغستی خلکو نه لري اغستی چا چې اغستی دا غنه دیوالي نه خو زما واستانه علي باچس ماته ګرانې تیل ماته ګرانې ډالر ماته ګرانې رور جهانگیر ترين دغه دیونه وسو کې د سیرا کېږي سو کې د سیرا کېږي ځکه چې دا د عمران خان سره دی سبا ورځ له بیا کولو شي لاک ډاون کله گئی خانجی یو خبره تکوم د هر شي طریقه کار دی بیا د مکمل د یو هفتې لپاره بند کی او د خلکو له ضرور راشن ورکړي چې د چا مطلب وس نه کیږي حکومت سخوار خو نه دی ها حکومت خوار دی چې خوار نه راځي چې ته بالکل د خلک مالدار هم نه دی قرضدار نو چې غل سره نو به څه مالدار شي او سبب خدا بد قسمت دی سپینخان دا نور خلکو اپینین بم والما ته وایي مرغی کی ایک ټانګ ته خو دا خبر نه منې زما جی حیدر خان نوم دی زه ډاکټر فارمیس سټوډنټ یم دا کم خلک چې لګیا دي که نه یو خو چې دا وایرس فیک دی دا خلک مختلف خپل اوپینین ورکوي که نه اول خو زه دې خلکو ته دا ووایم چې یار څوک وایي چې فیک دی نو کرونا واټ ته دې لاړ شي بغیر ماسک نه دې داسې پاس شي بیا دا ګز او دا میدان صحیح ده بله دا خبره ده لکه دا خلک خدا نه مني زموږ پښتانه خدای تر اوسه پورې دیوله چې دی هوښیارتوب رانغله لکه تاسو وګورئ میچونه ښه اوپنلی کېږي میلې ښه اوپنلی لګي صحیح ده دا چې سټډي کول غواړي دا کم وایرس چې دی دا ناول کرونا وایرس په ده باندې سپیسیفیک ټایپس اف پروټین دي لپاسه چې هغه سپایکس پروټین دي دا په باډي باندې اټیک کوي په ده کې ماډیفیکیشن کېږي خلک وایي تر اوسه پورې حکومت دا ونه کړل فارن دا ونه کړل دې وجې نه یې ونه کړل چې په هغې کې ماډیفیکیشن کېږي صحیح ده بل دا د دې لپاره چې کوم ویکسین پروډیوس کیږي په ایمرجنسي کې چې کوم ویکسین پروډیوس کیږي هغه 1 to 2 to 3 year ټایم لري صحیح ده بل دا کم ډرګ چې پروډیوس کیږي اوس دا خلک لګیا دي وایي دا ویکسین چې دی دا ټیک نه دی او دا دی او هغه که نه دا کوم ویکسین چې پروډیوس کیږي دا د اف ډي اے او د ډبلیو ایچ او نه چې دی کله راوځي نو په هغې لوی ټایم لګي په هغې کې غټ ساینټسټان دي په هغې کې هغه خپل کار کوي داسې داسې وړې دا وړې خبرې نه دي چې ډایرکټ داسې راوځي او دا ویکسین چې دی د خلکو له ورکړي او دی به خلک ټیک کړي نه داسې بالکل نشته بل دا زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم کوم چې اولډ ایج دي دوی ټول ویکسین ولګوئ ځکه که نه سایډ افیکټ نشته د ویکسین سایډ افیکټ نشته ویکسین سایډ افیکټ نشته دا هغه خپل کار چې دی په 2-3 هفتو کې چې دی هغه شروع کوي بله دا ده که تاسو داسې لګیا یئ چې یار دا فیک دی دا داسې دی که نه نو ډېر غټ نقصان دی د دې دننه ماډیفیکیشن کېږي را روان نسل ته هم ستاسو چې دی ډېر موټیشن کېږي که نه نو مختلف قسم چې دی نور داسې موډیفیکیشن پکې راشي لکه څنګه چې په 2013 کې سارس راغلی و مرس راغلی او برډ فلو راغلی او د هغې په شان که نه نو ډېر خلکو ته دا ریکویسټ دی دا خو هر سړی خپل اوپینین ورکوي زموږ پښتانه تر اوسه پورې پوه نه شي چې یار څه دي او څه نه دي ډېره مننه جي ګرانو کتونکو دا زموږ سره یو د دې طبقې سره یو سپیشلیسټ هم ولاړ و د هغه اوپینین تاسو واورېدل او د هغه یو بله خبره چې هغه ډېره ښکلې خبره ده زه هغې سره اګریمنټ کوم زموږ پښتون سړی چېرته هم د سکندر اعظم په وخت کې چې کله په ټاونشپ کې د سکندر اعظم دا علاقه خوښه شوه نو هغه د خپلې مور ته ووایي چې زه په دې علاقه پاتې کېږم نو هغه ورته وایي چې خپل 15 کسان راولېږه دې مور ورته وایي چې کله هغه لاړو تپوس یې ترې وکړو د دې پښتنو نه وایي په تاسو کې مشر څوک دی ټولو لاسوت کو ماشوم هم لاسوت کو بوډا هم لاسوت کو او ځوان هم لاسوت کو دغه وجه ده چې زموږ په وطن کې انسرټینټي ده کله زموږ په وطن کې نپازي شریعت والا راځي کله زموږ په وطن کې طالب راځي کله زموږ په وطن کې په یو دم باندې 50,000 کسان هغه په یو ټیم په یو ټیم باندې هغه په یو چوپ باندې دا زموږ الټریسي ده دا زموږ هغه اوریجنل علم دی چې هره پیره موږ په دې کې وهلی کېږو اوس د کرونا د ایس او پیس چې دي په دې باندې عمل چې دی هغه موږ ځان له خپل یو پښتو جوړه کړې ده موږ ځان له یو آیډیا ډیولپ کړې ده که هغه غلطه ده او که صحیح ده خو موږ پرې لګیا یو او هره ورځ موږ جنازې چې دي ټیک ته مرګ په خپل ټیم دی نفس چې دی به ذایقه څه کي د مرګ به څه کي که هغه هر شی دی په دې دنیا کې خو تالی
د احتیاط او د خودکشي په منځ کې دوه درې خبرې درکړې دي په هغې باندې او تاسو سوچ وکړئ ځکه د الله تعالی په نعمتونو کې د ټولو نه غټ نعمت چې دی هغه دا وجود دی او نو موږ په هغې باندې عمل نه کوو. ګرانو کتونکو زه رحمت علي خان جي ستاسو د اجازت غواړم د خپل ډایرکټر باچا حسین خټک او د کیمرمین احسان حقدت خیل سره په لوی الله وسپارم. وما علینا الا البلاغ المبین.